الرحمن الرحیم. کتونکو دا وخت د بریکوټ پریس کلب کې موجود یو. تحصیل چیرمن کاشف علي خان او پریزایډینګ افسر فضلودود باچا او زموږ د بریکوټ پریس کلب ملګري چې دي نو ناست دي. نن دوی دلته راغلل د بریکوټ پریس کلب دوره یې وکړه او دلته کې د بریکوټ پریس کلب سره څه مرستې وکړې چې یقینا دوی زموږ سره هر وخت مرسته کړې ده. د بریکوټ پریس کلب ملګري چې دي هغه دلته کې یو آزاد صحافت کوي او په دې علاقه کې د دې علاقې کوریج کوي. په دغه حواله د ناظم صاحب نه تپوس کوو. ناظم صاحب دا راته ووایه چې یاره اول خو ستاسو دلته د راتګ ډېره مننه مهرباني چې د بریکوټ پریس کلب د ملګرو چې دلته کوم کردار دی په دغه حواله تاسو څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مهرباني. تاسو ته پته ده چې د هرې علاقې چې دی هغه ترقی هر څه چې دی هغه په بهترین صحافت باندې او الحمدلله دا کم کابینټ چې جوړ شوی دی کم پریس کلب چې کم دا اوس کابینه جوړه شوې ده نو ډېر یو تکړه کسان دي هغه په دې علاقه کې چې کم خدمت کوي د صحافت په ذریعه نور چې دی په علاقه کې کم خدمت کوي انشاءالله زه دا امید ساتم چې که تحصیلي بریکوټ دی که پی کې 7 دی انشاءالله دا کم عوام ته مسلې دي دا به دوی په خپل ذریعه باندې چې دا هغه راوړي او انشاءالله الله حکام ته به دا رسي او انشاءالله دا به حل کوو او د دې سره چې دی د دوی سره څومره تعاون نو خاص کر د ډاکټر امجد علي صاحب د طرفه چې هغه د دې چې کومه کابینه ده ډېر زیات سپورټ کوي ولې چې دوی ما تاسو ته وایي چې هغه یو مثبت صحافت کوي نو په دې وجه د هغه به هم ډېر زیات تعاون او ورسره زموږ تحصیل چې کوم ټي ایم ای دی هغه زموږ سره کوم چیرمنان دي انشاءالله ټول موږ به د دوی سره مرسته هم کوو او دوی سره به مکمل تعاون کوو. څه وایي د بریکوټ پریس کلب ملګرو ته داسې یو اډوایس داسې یو نصیحت چې یاره په هغه حواله که داسې څه کمی چې هغه تاسو په ګوته کوي؟ زما خو ټولو ته دغه نصیحت دی دا درخواست دی چې صحافت هر یو کس کوي نو مثبت او خبر دا ده چې کوم ما تاسو ته وي د عوام مسلې دي هغه راوړي او هغه چې دی په خپل سکرین باندې هغه که اعلی حکام دي هغه دي نور افسران دي هغه مخې ته راوړي نو زه یم چې انشاءالله چې په دغه طریقه باندې دوی لګیایي داسې نه چې د یو کس یا د پارټۍ سپورټ کوي نه چې کوم زموږ دا ټول خپل عوام دی نو چې د دوی هغه ستونزې ورته دغه مسلې چې دی نو زه یم چې په دغه طریقه روان نو دا به د دې علاقې دپاره یوه ښه خبره جی باچا صاحب دا راته ووایه ستاسو یو ډېر لوی نظر دی په دې علاقه باندې څه یې چې داسې څه کول پکار دي د صحافیانو له موږ ټولو له چې یاره زموږ د علاقه ترقي وکړي زموږ د علاقه مخ په وړاندې لاړه شي او بیا په دې کې د یو صحافي څه کردار کیدی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه ډاکټر صاحب. د صحافي خو ډېر پاک کردار دی هغه د علاقې چې کومې ضروریات دي کوم ستونزې دي چې هغه په مثبت طریقې سره وړاندې راوړي او هغه اعلی حکامو ته ورسي او په هغې باندې چې کوم زموږ د علاقې مشران دي هغې پې هم زور راوړي نو هغه مسلې حل شي. نو د علاقې دغه یو خدمت دی او دا صحافت ضرورت دی په دې علاقه باندې چې هغه وشي. ډېر د بریکوټ پریس کلب ملګرو ته د ډېر وخت نه ډېرې مسلې وي. نن هم موږ دا پرنټ یو بلډینګ اخیستی دی د دې کې هم نور هم ډېر مسایل پاتې دي چونکې اپنی مدتاب کې تحت تا ته پته ده چې دې صحافیان چې دي هغه په خپل مدد باندې دلته کې نه د چا څه د یوې ادارې نه تنخوا میلاویږي نه بل څه. په دې حواله څه وایي چې یاره د دې ځای د صحافیانو سره یو مرسته دا د دې ځای که د قومي اسمبلۍ ممبري که د صوبایي اسمبلۍ ممبري تحصیل ناظمي د دې علاقې خلک یې هغوی د دې صحافیانو سره یو مرستې په حواله باندې د صحافیانو سره مرسته ضرور پکار ده. یو خبر خو دا چې موږ له پریس کلب پکار ده چې هغه د دې تحصیل ورسوي بالکل او کوم کابینټ چې راځي چې هغه هم د دې تحصیل ورسوي. بالکل نو دا یو ضروري اقدام دی. دې کې هم موږ کوشش کوو انشاءالله که داسې ځای میلاو شي یو کنال دوه یا یو ځای نیم کنال هر څه چې هغه تحصیل د پریس کلب دپاره یو بلډینګ جوړ شي. مخکې موږ ته یو موقع میلاو شوې وه خو هغه زموږ د لاس نه تللې ده. اوس زموږ دا کوشش دی انشاءالله چیرمن صاحب دی ډاکټر صاحب دی او موږ په خپل کوشش کوو چې داسې یو موقع میلاو شي موږ ته چې هغه موږ تاسو له پریس کلب دغه کوو. دویمه خبره ده د عوامو تعاون پکار دی. بالکل عوامو له هم رښتیا ویل پکار دی او تاسو له هم رښتیا ویل پکار دی. دا مسله به هله ټیک کېږي. صدر صاحب دا راته ووایه چې د بریکوټ ایریا چې د خاص کر موږ د پی کې 7 یا سب ډیویژن بریکوټ په حواله
زمونږ دلته ادارې دي، زمونږ ممبران دي، زمونږ پس د پریس کلب په حواله ستاسو څه خیال دی؟ د دغه خلکو نه څومره مطمئن یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول د تحصیل چیرمن صاحب کاشف علي خان ډېر زیات مشکور یم، بیا د ولله چې دوی راغلل دلته او زموږ سره یې تعاون وکړو او موږ ته څه سامان چې دی هغه یې راکړو. نو موږ د دې نه مزید هم دا توقع ساتو چې یاره مزید به راسره هم کوي. بل لا خو زمونږ خپل څه ذاتي دغه نه دی. بریکوټ پریس کلب چې دی دا پبلک پراپرټي ده، دا به مطلب دا دی دا د خلکو دغه دی، مونږ د خلکو اواز یو. مونږ به هم داسې کوو چې هر کار په میرټ کوو، چې لکه مطلب دا دی مونږ به چاته دغه نه کوو چې یاره زمونږ د هغوی سره خصوصي دغه دی یو کس سره یا بل ته مونږ پکار ده چې مونږ ټول خلکو ته په یو نظر وګورو. او دا د دې خلکو دغه د پراپرټي ده، پکار دا ده چې خلک د دې سره دغه وکړي او دا موږ مخ وړاندې بوځو. ریاض خان دا راته ووایه په حیثیت یو سینیر صحافي، صحیح نه زمونږ د دې علاقې دپاره د پریس کلب چې کم کردار دی، زمونږ د صحافیانو کردار په دې حواله باندې راته بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ بریکوټ پریس کلب چې دی همیشه خپل د وس مطابق خپل کوشش کړی د خپلې علاقې د ترقۍ دپاره او مونږ به هر هغه خبرونه شایع کړي چې په هغې کې زمونږ د علاقې نیکنامي داسې به ډېر خبرونه راغلي چې هغه به په صحافت کې ول، هغه به د معاشرې د تباهۍ یا د معاشرې د بدنامېدو دغه به نو مونږ چېرته زموږ یو ملګري م الحمدلله داسې یو صحافت نه دی کړی، داسې یو خبر نه دی لیکلی چې هغه به زموږ د علاقې د بدنامېدو وسیله وه. نو باره اوس هم زموږ کوشش دی چې مونږ مثبت صحافت وکړو او د خپلې علاقې د ترقۍ او د خوشحالۍ لپاره وکړو.